رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای که څوک د یو چا غیبت درته کوي او ته د هغه دفاع وکې او غیبت کوونکي منع کړې د غیبت څخه نو الله جل جلاله به د اخرت په ورځ اور څخه وساتي. رواه ترمذي. یو مسلمان کې یو څوک غیبت کوي او ته هغه منع کړې چې دا غیبت مه کوه، دا ګناه لري. په مسلمان کې غیبت کول ګناه ده، نو الله جل جلاله به وایي تا د جهنم د اور څخه وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي څنګه چې غیبت کوونکی ګناه ده، چې غیبت څوک کوي غیبت کول ګناه دي، دغه رقم غیبت اورېدل ګناه دي. نو تاسې که غیبت نه کوئ او غیبت هم مه اورئ. څنګه چې غیبت په ویلو سره ګناه لري، دغه رقم په اورېدلو سره ګناه لري. نو چې کله هم یو څوک غیبت کوي تاسې منع کوئ چې دا ګناه لري، دا ډېره سخته ګناه لري چې په مسلمان کې ته غیبت کوي. که چیرې تا یو څوک د غیبت کوونکو څخه منع کوي، د بل مسلمان دفاع دې وکړه، نو الله جل جلاله به په آخرت کې تا د اور څخه وساتي. رواه ترمذي.